اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دریویا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ مَكَلَ چلستیش دوی بانے آیاتنا بینات آیاتنا زمونگا واضح اوشکارا قال الذین کفروا وی آکسان چه کافران شوی دین الذین آمنوا آکسان تا چیمان راوڑے دے چکلا دو خدای آیاتنا آغا تلاوت کیگی نو کافران مسلمانان تو دل تا بسر فیصلہ کو ستاسو ژوند خطیری که زمون ژوند خطیری ورچه چا ژوند پا مزو دے دوی پا حق دی بہنی ہی دغا مسئلہ قسم روانه دا صحیح. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کل چلستیش دوی بانے آیتون زمون کا بینات واضح اوخکارا قال الذين كفروا يا کسان چه کافران شوی دے للذین آمنوا کسان تچیمان راوڑے دے ای الفریقین چکم یود دے دوارو ڈلو یعنی مونگا کتاسو کافران مومنان تو ہوئی مونگا کتاسو ای الفریقین کم یود دے دوارو ڈلو خیر مقام بہتر دے درتبے و دا سٹیٹس پہ حیثیت باندے واحسن ندیا بہتر دے دا مجلس پہ اعتبار باندے. من سر دیر خلق را جمع کیگی کتا سر دیر خلق را جمع کیگی منگا دیر ملگری لرو کتا سر دیر ملگری لرئی ندی ہم مجلس پہ وَكَمْ آلَكْنَا قَبْلَهُمْ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا د بہترای دلیل نه چې ملګری چاته ډیر دی. صحیح هغه د علامه غشیر بیان ساتي چې ګریز از طرز جمهوری غلام پختکاری شو گریز از طرز جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو سطخر فکر انسانی نمی آیت اغوی دا دا موجودہ دور دا جمہوری طرزنت لا تعلق ازان ساتا غلام پخت عقل منصری مرگر کیا کوا اچھا مرگر دیرو مرگر کیا مکوا دا یو مرگر کیا کوا اچھا پختہ مغز داری عقل اغوی کر 200 قرنو مغز رایوزائی کے دا یو انسان دماغ کی نہیں جوڑی چی عجیبہ خبر ہے کہ از مغز دو سطخر فکر انسانی نمی آیا. وَكَمْ آلَكْنَا قَبْلَهُمْ اڈیر ہلاکڑے ہونگا قبلهم مخشد دوینا من قرن امتنا هم احسن و اساسا چاہ دیر خیست و اساسا دا اسٹس پہ اعتبار بانے اساس مانا اسٹس یس اساسا ہونگا بوئی اساس البیت ہاں چاہ دیر بہتر دا ساسے پہ اعتبار بانے ورئین او دا اپیرنس پہ اعتبار بانے قوارے خوا شائستہ خلقو پروٹوکول بور سر روانو اللہ کوئی لٹولو میں بیڑا غرق کرا پتہ ہو لگے دا چدا دا اللہ پہ نظر کی دا مقبولیت دلیل نو اللہ پہ نظر کی دا مقبولیت دلیل نو. قل تورتا ہوا پیغمبر من کان آسو چویدے فی الزلالت پا گمراہے کی فلیمدد له الرحمن مدّا وقت بور کی دلرا رحمان مدّا وقت محلت سوچ پا گمراہی کی اللہ تعالیٰ ورطا محلت ورگئی اللہ تعالیٰ ورطا محلت ورگئی حتی ادار او تردے پوری چکل دوی اوینی ما اغازاب و غدون چی دے سنے وعدہ کولشی اما الغذابا چی یا غذاب دے و اما الساغا او یا قیامت دے یا قیامت دے فسیعلمونا ندوی ببیا آغا وقت کوئیش من ہوا چی سوک دیا کا شر مکانا اس دیکھو مسلمانوں توے خیر مقاما چی در رتبے پہ اعتبار زمونگا زائے شایسترے کستاسو زائے شایسترے اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا کرستر کی لیو پڑی گی نو التا و بیادا پتہ لگے کہ استاسو خواہ بیڑا غر کرے کہ زمون خواہ بیڑا غر کرے
من هو شر مکانا چی سوک زیاد ناکارا در رتبی یاد زائے پہ اعتبار و اصغف جندا ذکا انتوی چی و احسن ندیہ و احسن چی دا چا ہم مجلس دیر خلق تے و شایستہ خط مجلس دری نوالتا بیا وچوز در چا سر خلق نیشتا تو یوازی لار یواز دربانی فرشتو رہی تھی واضحف جندا اسود زیاد کمزور د لشکر او د ملګرو په اعتبار ويزيد الله الذين اوس الله تعالی فرمایي چې مسله د کمیت نه ده مسله د کیفیت ده دا تورتولي کسه فلاخانه چې مسله د کمیت نه ده مسله د کیفیت ده بالفاظ دیگر مسله د کوانټیټی نه ده مسله د کوالټی ده مسله د کوانټیټی نه ده مسله د کوالټی ده یا دا سے ہوایا چې مسئلہ دا د انکریز نه ده مسئلہ د انریچمنٹ ده مسئلہ دا سره د انریچمنٹ ته څو زیات انریچ شوی د ایمان په اعتبار ويزيد الله ان زیات کی اللہ تعالی الذين عاكفان اهتدوا چې ہدایت یې غسته دي هدن د ہدایت په اعتبار استقامت ورکوي نو چې څومره سره ہدایت سره کانسٹنٹ تعلق ساتي نو دومره ورته پختګي په ایمان کې نصیب کیږي چې څومره کانسٹنٹ تعلق مسلسل تعلق ہدایت سره ساتي نو دومره به الله تعالی استقامت درکړي والباقیات الصالحات اباقی بات کی دن کے نیک عملنا و نیکیاتی دی خیر عند ربک دا بہتر پنج درب تا ثوابا دا ثواب پہ اعتبار و خیر بہتر دی مردن دا ریٹن پہ اعتبار مردن ریٹن ٹیکس ریٹن پہ جانے کیسے پلا خان آمدام ریٹن دیکھا اللہ تعالیٰ وی چدا کم صالح اعمال او صالح عقیدی دی دا دی ریٹن دے بہتر دے افرائیت اللذی کفر بآیاتنا توسیو کافر دے داغا نامد عاص بن وائل سنام ہے دا عاص بن وائل او یو غریب صحابی دے خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ خباب بن الارت دا ایبسینین دے آزاد شدہ غلام دے سشے دے آزاد شدہ غلام دے خودیر ٹیکنیکل سڑے دے لدہ فابریکوا دے ہندی تورو جوڑو لو کوم تورو او ډېر مشهوري توري ویل دو فابریکه او په مکه معظمه کې عاص بن وائل کوم څه اصلاح جوړ کړه ستوري سچاړي صدا شوینه په روکو سغشي صحیح نو دوله فابریکه جوړ کړل پیسې ورنکړي نو دته یو وار ډیماند وکړو وې ته مرګریا پیسې نه ورته له پیسې نه ورکوم بدمعاش سره خبيث سره وې زه کو پیسې نه ورکوم نو دوه ورته قیامت پر ورځ باندې بیا څه کیفیت وي چې په دغه پیسو کې الله مزید عذاب درکړي کافر پاسه وي او چې په دې کې ما هغه وردا چې قتل قیامت هغه بیا ګورو زمادل ته مرسخه الته مې مرسخه الته ما سره دې شي کې ورته درکم مسخره وکړه صحیح کوله مسخره کوله نو الله تعالی دا غي ذکر کوي چې فرائیت الذی آیات لذل بیا کس کفر بیااتنا چې هغه انکار کړی د آیاتونو زمانہ وقالا اویل اوتین مالا چې بالفرض کا قیامت ہوئی حالانکہ قیامت باندې بیلیف نو کوئی که بالفرض سپوزٹلی لأوتین یقینا مال برا کول شی مالا مال و ولدا او ولد التبم زما ډیر اولادی او ډیر به مال وی لکه دنیا کې چې سٹیټس ته التبم سٹیټس وی نو بیا کدا څه کیفیت وی نو در بدر کوم اطلع الغیب اللہ تعالیٰ فرمائی دا انفارمیشن دا غیب نے حاصل کری اطلع الغیب آیا دا انفارمیشن و اطلاع غستری دا غیبنا امت تخزان در رحمان عادا اکنر اغست دا در رحمان نوادا کلا دا دوار خبر نشتا نہ سر دا غیب اطلاع شتا نہ خدا سر دس کانٹریکٹ شتا نہ اللہ سر دو سر کانٹریکٹ یا عقد شتا سنکتب ما یقول مونږ لیکو دغه خبره چې دا دې کوم وای الله تعالی فرمای چې دغه د پچموزي په اعتبار وکړه وی پټ اټ ان ریکارډ مونږ دا په ریکارډ باندې وګورل دا خبره د دې خبرې به سره احتساب کوم دا چې کوم خبره کوي د مسخره په اعتبار د دې بوم اکاونټیبلټي
سنكتب ما يقول منغلقواش يقول جديوي ونمد له من العذاب امونغ زیادی کودلا من العذاب دا عذاب اعتبار مدن مزید اضافہ ونرثه ما يقول وصلی اللہ تعالی وی چې دې خو ذکر کوي چې قیامت کې به هم قبل فرض ویني ما سره به ډېر مال او اولاد وي الله تعالی دا دنیا والے چې کوم دې دا ان د اند ما ته پاتې کیږي د خدا شه په کنټرول کې نه د آخرت سره بلا ګور ونرثه ما يقول امونګ بالعاقبت ملکیت کې میراث هغه شی چې د چا د مرګ نه بعد هغه وارث ته پاتې شي نو الله تعالی فرمایي چې ټول انسانان مرشي نو دنیا او ټول شی چا ته پاتې کیږي الله تعالی ونرثه ما يقول اميرا ترولمغا ما هغه مال يقول چې دې داغه خبره کوي وياتينا اراضي بمنتا فردن اکی आवाज لون اینڈ الون واتخذوا من دون الله ادي کافران وردي ومقابله الله کې آلیه النور خدایان ليكونوا لهم دې لپاره نیولې دي چې شدي د پاره عزن معنا غلبه او ملاته د نور خدایان نیولې دي چې دا د دې ملاتړو کې د قیامت پر باندې الله مقابله کوي د خدای د عذاب نه خلاص کی کلا امکان نشتا کلا معنا امکان نشتا سيكفرون بعبادتهم امدا خدایان به انکار کوي د دوی د عبادت دا خدایان به انکار کوي د دوی د we have nothing to do with these stupid guys صحیح اوس دای کو چې کوم آیډل جوړ کړی دی دا آیډل فرضی نه د آیډل شاته یو هیستوري ولاړی د دې معبود ځان ولاړی یو هیستوري او تاریخ ولاړی د چا بزرګ مجسمه جوړ کړی نو دوی وایي چې دا بزرګ خدای ته ډېر نږدې وو چې دې آیډل ته دا بندګیو کې نو دې به خوشاله شي او چې دې خوشاله شي دې په خدای دومره زور ور دی چې خپل رائے پاغه امپوز کولی شي دې په خدای دومره زور ور دی چې خپل رائے پاغه امپوز کولی شي نو د قیامت پر ورځ باندې با زمونږ سفارش او انټرسیشن دې کوي او خدای باندې به امپوز کوي الله تعالی فرمایي صدرا مکان جنت رسیږي هم دغه بزرگان د قیامت پر ورځ دوی خلاف د خدای دربار ته ولاړي that we have nothing to do with these stupid people صحیح سورہ فاتر سورہ فاتر دویشتم پارہ آیت نمبر 44 اومو کہتا آیت نمبر 44 ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ارامو کتاسو آوازونه کوي د خپل خدایانو ته خلق بزرگانو ته غایبانه آوازونه کوي بوتانو ته غایبانه آوازونه کوي مشرکین مکه بلات منات غزا او حبل ته आवाज کو صحیح موږ پیر بابا ته صحیح چرته आवाज کو الله تعالی فرمای چین تدعو لا يسمعوا دعاءكم کتاسو ته آوازونه کوي لا يسمعوا دعاءكم دینشي اورېده आवाज تاسو دیکھتا سو آواز ولو سمعوا ابل فرض کوای ورید مستجابوا لكم دی جواب نشي در کوه تاسو لا اول خو आवाज نه وي چلو اومنه لا چلو اوم یعنی مینز تو بدا پی قال نه دا چاوي چې نه اوري دا چاوي چې نه اوري الله تعالی فرمایي چې وره د بخ بیا چې جواب درکړي چې ها زه حاضر مزار نه روانه ويوم ولو سمعوا ابي فرض وايريد مستجابوا لكم دیتا رسپانس نشی کولے ويوم القيامت پرواز د قیامت يكفرون بشرككم انکار بکئی پر شرک سات د شرک ساتونه چې دای مو شریکان جوړ کړو مو خو دې ځانو دا کوم دایسوس او غوا چوست صحیح هغه چې مو خو دې ځانو چې مو د خدای شریکان
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اپر وزد قیامت بدو انکار کئی دا شرک تاسونا وَلَا يُنَبِّئُكَ خبر نشی در کولے تا مثل خبیر فمثل دا خبردار خدای شوک گورا دا قیامت خبر در درکو چه گورا دا قیامت پو رزبانے با دغستا معبودان ستا خلاف گواہان بلاری بلکہ ستا خلاف دعویداران بولاڑی نو چې پچا باندې تا تکیه کولا هغه تا خلاف کو دید د الله دربار کې الله تعالی فرمایي چې ما دا خبر درته داسې خبر ګوره هیڅ وخت نشي درکول د مستقبل متعلق ولا ينبئك مثل خبير موږ پاکستان کې په اخبار کې اشتهار ورکو چې کر نه کهو همیں خبر نه ہوئی کر نه کهو همیں خبر چې بیا او نه وای چې خبر نه چې بیا او نه وای چې بعض وخت داسې په دې غټو خارو کې خلک د ځمکې او پلاټ خرڅي سکی او پاغي باندې د بل چام دا وای په پلاټ باندې د بل ناغه د خپل اټرنی پترو باندې په اخبار کې ایڈ ورکی چې پر نه کهو همیں خبر نه ہوئی وای په فلانه علاقه کې فلانه نمبر پلاټ پاغي کې زمونږه حصہ ده کسو کې خرید کیږي کړه د خرڅولو لپاره اچول د انلیس کړي دي صحیح نو وای انیمیز په واده وستو صحیح نو موږ وضو کوټتا نو پر نه کهو همیں خبر نه ہوئی چې بیا کم از کم تاسو دا اعتراف دي چې ما ته پته نه و نو دا لا ينبئك مثل خبير بعينه دقذل الله تعالی و چې پر نه کهو همیں خبر نه ہوئی چې ما خبر ګور کړې چې قیامت پر باندې ودا کیفیت وی واپس بل سبق کلا بالکل نا سیکفرون دوی با انکار کئی بعبادتهم دا عبادت دوی ویکونون البدا خدایان غلیم دوی مقابلہ کی ضدن نزد وی مقابل تھا دوی بردی مقابلہ کی اپوزٹ سائڈ بانے بولا گی دغه معبودان چې دوی په تکیه کړی دا بردی عبادت گزارو په اپوزٹ سائڈ کې ولاړی یعنی دوی خلاف بتاویداری الم ترى آیاتن گوری انا ارسلنا الشیاطین چی منگرا پریدو شیطانان غلل کافران باندے تعزهم عزا دیکھو گورا دا عزا یا عزو دیتا ہوئی لکا سڑے دا سپید دا اگر کونے لدکی وردی او آگو سشی و پسڑی راٹھو کشی غب اک شروع کشی صحیح یا سڑے یو ڈکی راوالی او دا شاتو مچائنی اغیل ورد مونگا ترا پاراول وائیو تاسو ورته سوال پارا ولوي الله تعالی فرمای شیطانان ما پر خو دي کافرانو باندې زمون شیخ سے بوئے کافر کو لکه وړي بس کافر لګي سو کو پروي تعوذهم عزا چرا پارئیے ہے جان ور گئے کافرانو له ہے جان ور کو سر اریټیټ کئیے سکئیے اریټیټ کئیے فلا تعجل علی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی چې دا غي کونه له شیطان ډکه وړي نو هغه اریټیټ کیږي نو چې سره اریټیټ شي د خور غلو خوري دغه بیا خپل کنټرول کینی صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته ګوره ریاکشنری نشي ته ریاکشنری نشي ته په عجلت کې مخ ریټالیشن کوا او مبد دعا کوا فلا تعجل علی مخ په اکشن اخلا مبد دعا کوا فلا تعجل علیہم تو اجرت مکور دوی مقابلہ کے انما نغد لهم غدا خبردارا چه منگ شمارل کو دوی دا پارا دشمیر پہ اعتبار بانے شمارل کو دوی دا پارا دشمیر پہ اعتبار بانے چه ایمان پہ اعتبار یا دا عمل پہ اعتبار بانے مکمل بینکرپشن منگ یہ نیول الگو چه عمل پہ اعتبار بانے مکمل تو دیوالشی اللہ تعالیٰ وہی تو قبل از وقت تو بھی عذاب مرا والا لیکن بینکرپسی تو رسوا چلتے ہو رسوا دا پائے تے رسوا انما خبر دا نغد لهم منگا شمیرل کو دیر پارا غدن پشمیرل من کاؤنٹنگ کرو منگا رسا کو کاؤنٹنگ کرو یعنی وی آر پوٹنگ ایوری تھنگ آن دیئر ریکارڈ منگا ہر شے دوی پر ہر خبر ہر حرکت اگر لگیا دے احتساب دا پارے منگا کاؤنٹ کرو یو مانا ادھے مانا چه انما نغد لهم خبر دادا چه من تیارے سدوی طاقتن مکمل تیارے چه عذاب ورکم چه بے عذاب خدا سی چه خمے دقو پیدشی صحیح یوم نخشر المتقین دا آغورز دا چه من بنا جمکو متقیانو پریزگار خلق للرحمن رحمان خواتا اللہ خواتا وفدن نو وفد وی ریسپیکٹی ڈیلیگیشن وفد مانا سب
respected, no, not only delegation, respected delegation, یعنی داسې delegation او داسې وفد چې هغه د امریکې په ایرپورټ باندې کوز شي نو سر چې نه کوي تارونی بلکې پروتوکول ولري. خبر ځین کړه دا ها او چې کوم delegation سرکاري delegation او دومره باډلی تار او سر کې کله کوم یوم نحشر المتقین دا هغه ورځ ده چې مونږ به راجمع کوو متقیان رحمان خواته وفدن عزت دار وفد په حیث باندې ونسوق المجرمین امون به شړو مجرمان دغه وګوره سړي سره چې لاس کې لخته وي او خروله یا کېټل لا یا مواشوله ډب ورکوي او داسې یو طرف ته شړي تاسو ورته وایي شړل وایي شړل ونسوق المجرمین امون با شړو مجرمان الى جهنم جهنم طرف تا وردن تگی بیتی سبای تگی بی یعنی فرشتے ای طرف ورڈنڈائی دبائی بی او جهنم طرف تا مخکری او دزغلیدو پا اساس باندے مرائی بی وہ چشیوی جب بی رائستی اللہ تعالیٰ کوئی ڈبل ورکی لا یملکون الشفاعت اختیار نہ لري د انټرسیشن او د اپروچ کولو الا من مگر آسو اتخذ عند الرحمن چې چانه ولې د رحمان خدای کې عادن کانټریکټ د رحمان سره چې چا کانټریکټ وی صرف د غیر لپاره انټرسیشن فائدہ کوي چې چا کانټریکټ نشته د غیر لپاره انټرسیشن هیڅ فائدہ نه کوي اپروچ هیڅ او کانټریکټ لا اله الا الله محمد رسول الله وقالوا ادعوا اتخذ الرحمن ولدا چې جوړ کړي د رحمان بچي ځان لپاره نو مشرکین مکه هغه به فرشتي ټول د خدای لونه دي عیسایان وای چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی يهوديان به وای چې عزرا علیه السلام د الله زوی دی الله تعالی شکایت کوي د دې عقیده نه چې دوی له شرم نه ورځي چې د الله د لپاره داسې خبره کوي وقالوا ادعوا اتخذ الرحمن ولد الرحمن ولدا بچي اوس الله تعالی په خپل ریمار سره چې لقد جئتم یقینا تاسو راتل کړي دي شی ان یو خبره تا ادن چې ډیر ناکار خبره ده ادن معنا یعنی دا لکه موږ دا داسې خبره ده چې په خلی دراوستو نه ده الله تعالی دا خدا څخه خبره ده چې په خلی دراوستو نه ده چې الله د پاره ته بچي ثابته او څومره ناکار ده تکاد السماوات قریب دی اسمانونا یتفطرن منو چری زید شیر دی خبره دو وشي زمون وطن کې دا ضرب المثل بعض اوقات یو سړی خبره کوي په حجره کې ناشتي ها په حجره کې نه یو سړی خبره کوي بل سړی ته هغه دروغ کار شي او ډیر دروغ کار شي هغه ورته خدای ته وګورم باندې چاته راغلی یعنی مثلا دروغ موایا خلق په لیمټ وایا دا خو بالکل ان لیمټډ دروغ کی دروغ به اچھا تم راو ورتيږي یعنی مين چې دا چې په هم برداشت نه کی دا تم نه کار دروغ دي ها چې دا د اهم او دا د سیمونټ دا چې په هم برداشت نه کی دی به راو ورتيږي نه بدنا نو الله وایي چې دا خبره دومره ډیره ناکاره ده چې اسمان هم نشي برداشت کوله پکاره چې دا اسمان راو ورتيږي تکاد السماوات قریب دے اسمانونا یتفطرن منو چرے زرد شیر دے گند خبر دوجی وتنشق الارض اوچوی گزمکر دے خبر دوجی وتخر الجبال اوراو غرز غرنا حدن ریز ریزاد دے خبر ندرے غٹ مخلوقات دا اللہ تعالی اسمانونا زمکا غرونا دا مضبوط ترین مخلوقات دی پا میٹیریل ورڈ کے یا فزیکل ورډ کې دا مضبوط ترین درې قسم مخلوق ته الله تعالی دا خبره دومره ناکاره او ناقابل برداشت ده چې دا درې مضبوط ترین مخلوقات دای هم د دې هیبت لري درشي ولی ان دغه د دې وجه د حول الرحمن چې دای گویا او جوړ کړي د رحمان د پارا ولدن بچي و ما ينبغي للرحمن امناسب ندی په رحمان لپاره ان يتخذ ولدن چونی سيزان د پارا بچي ان كل من في السماوات ندی ټولا چې اسمانونو ازما کې د الا ات الرحمن مگر راتون کې د رحمان تا عبدن دسلو په اعتبار او د سروینټ په شوق بر رحمان تا د سن په اعتبار نه د سلو په اعتبار مرسي including Jesus and Ezra and Malaika
لقد احصاهم یقینا اللہ تعالی شمیر کړي دوی وعدهم احصام لیکلي دي دوی وعدهم عدا اشمیر کړي دوی پشمیرلو سره nobody will remain behind. اللہ تعالی تراتو وخت یو سړی هم چرته هایټ کې دي نشي ټول برازي او سرن په اعتبار برازي ټول برازي او د سر یعنی امیونټي الته اچا لپاره نشته. د دې آیت معنا دا ده چې امیونټي الته اچا لپاره نشته انکلوډینګ جیسس اینڈ ازرا دا ټول به سرمن په اعتبار راځي. وکلهم او دمټول آتی راځي به الله تعالی ته یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې فردن ایواز ان الذين یقینا کسان چې ایمان راوړ دی او عمل الصالحات عمل کړي دنه کو سيجعل لهم الرحمن یقینا یجعل لهم الرحمن پیدا کایبا د دوی لپاره رحمان ودن محبت ود معنا محبت. نو د آیت دو درې تفسیر دي. یو تفسیر دا دی چې هغه خلق لا اول پیدا ده چې هغه خلق چې د عقیده پخته او د عمل رښتونی دي قرآن سنت په اساس باندې عقیده پخته ده او عمل رښتونه دي سيجعل لهم الرحمن ودا. الله تعالی فرمایي د دې الټیمیټ ریزلټ او لازمي نتیجه دا ده چې دا خلق به یو بل سره شیر او شکر دي. دا خلق به یو بل سره شیر او شکر دي یعنی دوی به یو بل باندې ځان قرباني کوي. او دغه خبره حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایله چې المسلمون فی تواددهم وتعاطفهم وتراحمهم كجسد واحد اذا اشتكى بعضه اشتكى كله واذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال عليه الصلاه والسلام. چې مسلمان چې په عقیده او صالح عمل کوي نو دا مسلمانان به هم دیگر داسې وي ارتباط به یو بل سره داسې لکه د یو بدن اعضاء لکه د یو جسم اعضاء او ارګنز. اوس پیغمبر علیہ السلام دا غي بیا مزید تشریح کوي اذا اشتكى بعضه اشتكى كله. د یو بدن دا غوته چې دام زخمی شي او سپټیک شي ټول بدن دردي ور سره کې دردي صحیح. واذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله د دغه بدن یو ارګن هغه په تکلیف شي نو ټول بدن ور سره هغه ور سره اهتمام وکړي د شراکت په دغه تکلیف کې ان سنس چې اوس دا ګوته دا په تکلیف د ځکه سپټیک شي ده څه شي ده سپټیک شي او دا سترګې نو دیږي د شپې نسترګي نو دیږي د شپې یو او بدن 102 یا 103 102 یا 103 ټمپریچر ورته ټول بدن څه 102 یا 103 ټمپریچر. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوس د مسلمانانو کیفیت دنیا کې دغه سي صحیح دا کرایټیرین دی چې د دوی عقیده هم ټیک ته او عمل هم ټیک دی او کله چې پچاراله پاغراله صحیح لکه اوس مونږ کوم کیفیت یو چې پچاراله صبره خانه نو پاغراله نو بیا باید چې مونږ د سوچو کې عقیده کم ځای ده او عمل کم ځای ده. عقیده کم ځای ده نه عقیده شته او نو یا سبحان الله. اللہ مڈے عجیب خبر وکړه چې وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چې صحابه هیڅ والا ا دنیا کې معزز بولیو ځکه مسلمانانو ا دنیا کې معزز بولیو ا مسلمانانو مونږ ذلیل او رسوا ولیو ځکه مونږ تارک قرآن مونږ څه شي مونږ تاریخ قرآن یو مونږ قرآن د خلق د برکت کتاب وکړل صحیح. کور مو واشته چې ختم پکې وکړو بزنس په شروع وکړو چې ختم پکې وکړو مړ شوی دی چې ختم پکې وکړو ناویزي قرآن ورته ورکړي د برکت ځان سره وشي صحیح. ادا چې څوک وایي نه په دې عمل کې نه چې چاله ورکړي نه هغه عمل کوي صحیح. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نیو معنی ادارا چې دغه مسلمانانو به یو بل سره قلبي وها ذکر کړه تاسو ته سوواله خبره کړې بیا یې ریپیټ کوم چې اوس مسلمانانو ته خیر کله ملوي شي په لخانه چې دوه شیونه پکې راشي. نمبر 1 وحدت او نمبر 2 غیرت. بس دوه شیونه پکار دي. نمبر 1 وحدت یواله او نمبر 2 غیرت. وحدت راځي پخته عقیده سره چې ټول مسلمانانو عقیده یو شان پختوي په الله باندې صحیح. زموږ یو شان عقیده پخته
نه په خدای باندې چا عقیده نشته د چا په قومیت عقیده ده چا په قبایلیت باندې عقیده ده چا په دولت عقیده ده چا په سټیټس عقیده ده د چا په عزیز باندې عقیده ده چا په دوست باندې عقیده ده صحیح نو کله ټول مسلمانانو عقیده په یو خدای باندې جوړ شو نو نتیجه به سي وحدت څخه سنټر شته وحدت څخه څه شته سنټر شته کنه سنټر څوک دی الله صحیح او دویم شی غیرت نو غیرت راځي قوت باندې غیرت راځي قوت باندې کمزور سره د غیرت مظاهره نشي کولای خو د غیرت مظاهره وکړي چې ولا مخ والے صحیح او کله غیرت خبر کوي ها صحیح ده څه بلا خان نو بس مسلمانانو د دوه شیونو په کار دي یو مضبوطه عقیده چې وحدت پکې راشي یو ولا قوت په کار دي چې غیرت پکې راشي دوه نو دا یو او دیمه معنی دا ده چې هغه کسان چې د ایمان پختوي او د عمل رښتونی وي الله تعالی د دوی د پاره محبت پیدا کی چرته پیدا کی دا ولیکه دا دوه مسله یو حدیث د دې تشریح دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی وایي چې زما بنده د خپل کردار په حواله باندې ما ته رانږدې شي په احبه چې کردار دومره بهترین کی صفا سترا کلین اینڈ نیٹ کلین اینڈ نیٹ نو الله تعالی وایي زما ور سره محبت پیدا شي فاحبه زما ور سره محبت پیدا شي او پیغمبر علیہ السلام وایي چې د خدای چا سره محبت پیدا شي فیدعو جبريل نو جبريل راوغواړي ارجنجل جبريل ناغت وی انی احب فلانا فاحبه دا فلانه دا زما خوش دی تو ور سره محبت پیدا کړ او یې مونږ چې تاسو وایي چې تاسو خوښ دی زما خوښ پیغمبر علیہ السلام وی دا جبريل امین ومش پغم پنځم سلورم دریم او اول ټول اسمانونو تراشي او دا ډیکلیئر کړه خبره ډیکلیریشن جاری کړي څه شی وکړي ډیکلیریشن جاری کړي فرشتو ته چې ان الله يحب فلانا واحبه فاحبوه د خدای فلانه بنده خوښ دی زمان خوښ دی تاسو ټول خوښ دي نو ټول فرشتي وي او زمونږ هم خوښ دي دا ټرین او زیر فرشتي سوې وای زمونږ هم خوښ دي نو پیغمبر علیہ السلام وایي چې کوم بنده د خدای خوښ شي نو بیا د خدای سیاحین فرشتي زمکه ترازی الله سیاحین وزټرز یا ټورست فرشتي د ازمکه ترازی نو دغه د دې بنده محبت د خلقو په قلب او دماغ کې انسپایر کړي صحیح دې بنده محبت د خلقو په قلب او دماغ کې انسپایر کړي نو د خلقو او بنده سره محبت د الله لپاره او بنده سره محبت د الله حالانکه غریب خو ځان هم کنه ډوډۍ خوري کار ور کوي صحیح خو خلق ول الله سونه موچي نو ولې موچي ځکه فرشتي د هغه په قلب او دماغ کې د هغه محبت انسپایر کړي او دار روان چرته نه هغه سنټر دار روان الله تعالی د موږ له محبوبیت پیدا کړي دا اهل الله خلقین کان خلق ولي ورته په دون راضي صالح علما پریکټیکل علما خلق ورته ولي په دون راضي ځکه فرشتي انسپیریشن کوي فرشتي څه کوي انسپیریشن کوي ان الذين امنوا يقينا كسان امنوا ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کوي د صالحاتو سيجعل لهم الرحمن ودا یقینا وبګر زید د پار رحمان ودن یو باهمي محبت یا محبوبیت د ودن دوه معنی دي باهمي محبت د دې په خپل میاس کې یا محبوبیت د مخلوق په نظر کې محبوبیت د مخلوق په نظر کې فإنما خبر دادا یسرنا من آسان کرے دا قرآن بلسانک فزبستا بانے لتبشر بالمتقین دا دین پارا چتا بشارت و زیر ورکے دے قرآن پاساس بانے متقیانو نیکانو تا وتنذر اوارنی ورکے بہید دے قرآن پاساس قومن آقوم تا لدن چی ارگومنٹیٹو دے لدن مانا ہاں فرجانا argumentative that's a banda reasoning for no reason somebody who is reasoning the body sali pa misal se dai reasoning bakai for no reason to khabar ho koyi kim na
صحیح نو دې ته وایي لدا. نو دا مشرکین مکه دای په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ریزنګ کو فارنور الله تعالی ورته د خلکو له وارننګ ورکړي د قران باندې وتنزل به قوما لدا. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الالد الخصم او كما قال عليه الصلاۃ والسلام. د قیامت پر ورځ باندې سخترین عذاب هغه انسان ته ملاويږي چې اگر ریزنګ کوي فارنور ریزنګ کوي فارنو ریزن خوان برکی دا حالانکہ غل بخوری لیکن ایسا غل خوری کدونو کے ڈبا منگا وہ پر ٹیم کی ایک کانے چلی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ أَدِيرْ هَلَاكَرِ مُنْغَ مَخْكِرَ دُوِنَا مِنْ قَرْنِ أُمَّتُنَا هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ. اللہ تعالیٰ وی they should look into the history چې دغه قسم خلک چې دا ریزنګ به فارنوریزم کو الله والا سره نتیجې څه شو څومره ډېر امتونه مون هلاک هل تحس منهم من احد. الله تعالی وی do you feel now any one of them alive. صحیح الله تعالی یې امتونو کې څوک یو درته معلوم دي چې ژوند یې پرې خو هل تحس منهم من احد آیات مخصوص کے داوین یو کس چوسم دوندے دے او تسمع له رکایات اور داوی پارا اشکال وای بس بنده چروانی دا فکش کئی چنو تاسو ورته وای کشاره نمو ورته ښکاله وای مو ورته وای د خپو ښکاله تاسو ورته بابو برجتان کو ورته ښکاله وای پښتانه چې تاسو ورته وای کنه وای خو اللہ تعالیٰ فرمائی چې هل تحس منهم من احد تاسو هغه کی ژوندې معلوم دي نه نشتا د خپو کشاره اوره یعنی معنا دا ده چې سره ولا بهر ته خو دره نه الله تعالی وایي چې عمل می غي سره وکړو تاسو زماله ما دا امر خو نه صحیح تاسو لپاره د سنت خو نه چینج کوله ولن تجد لسنت الله تبديلا. الله تعالی فرمایي زما لا نه خو هیڅ کو دی اپلای کیږي ځکه ډسکریمینیشن پکې نشته ډسکریمینیشن نو چې کوم کار هغه کو هغه سره مې داسې عمل وکړو نو چې هغه کار تاسو کوئ تاسو سره بس کوم تاسو به سویټ را لګم چې تاسو دې سړي لا مکه دا وکړئ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركبا. نو خلاصه سوره مریم جو واقعہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا د غم او اندوه لري کوونکې ده. پیدائش د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د لائف آفٹر ڈیتھ دلیل دی د بعد الموت دلیل دی. واقعہ د ابراہیم د اعلی درجے دعوت تے ورسره ذکر شوی ټول انبیاء داوی زندگی د بندګۍ مظهر وا انسانان د بعد الموت یا مرگ نه بعد ژوند نه انکار کوي او په آخر د صورت کې ایمان او عمل صالح بندل محبوبیت پیدا کړي او ستا ډیوټي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبشیر او انذار. تبشیر بشارت ورکول، انذار وارننګ ورکول.